بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما زیزانو نن موضوع دا حرام مال. حرام مال گټل څنګه دی او حرام مال چې کور تراشي دا په کور کې څه نقصانات کوي. په قرآن کې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای او ټولو پیغمبرانو ته خطاب کوي چې اے زما پیغمبرانو کلو من الطیبات خورئ پاک رزق خورئ واعملوا صالحا او عمل نیک کوئ. خطاب پیغمبرانو ته ده لیکن اشاره امتیانو ته ده. پته ولګېده چې سړی حلال خوري دا به عبادت هم د الله کوي او په ده کې به تقوا م راځي او دغه د خوراک د حلالو خوړلو د وجې نه د ده به اعمال هم نیک وي. او که چرې خوراک دا د حرام مال وي دا به عبادت گزارم نه د ده بچی به نیک صالح هم نه. اگر کچری دا عبادت هم کوي دغه عبادت به د ده قبلیږي نه. اگر کدا صدقات او خیرات هم ورکوي دغه صدقات او خیرات قبلیږي نه. بخاری شریف کی روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی ولا صدقة من غلول اگر صدقہ نہ قبلیگی کما صدقہ چی دا حرام مالوی سنگا چی پی او دسا سڑی او دس نہ دے کری منزی نہ قبلیگی دغه سي د حرام خور سړی صدقم نه قبلیږي. کاغذ د زکات په صورت کې وي که هغه د قربانۍ په صورت کې وي که هغه چرته خیرات په صورت کې وي په یو صورت کې الله رب العزت د حرام مال صدقه نه قبلی. نبی علیہ السلام فرمائی ان لکل امت فتنة دا ہر امت دا پارا فتنوا. بنی اسرائیل دا پارا زنانہ فتنوی دا زنانو دا وجن ہلاک شو. ہر پیغمبر چی راغلے قوم پیو فتنکی ورننوتے آغا قوم اللہ تباہ کرے دے. بعضی قومونو دا معجزونا انکار کرے اللہ تباہ کرے لکا قوم صالح. نبی علیہ السلام فرمائی وفتنة امتی المال زما د امت د پارا
لویه فتنه چې دغه مال د مالو او مال ګټل او دې سره سره د حلالو ګټل دا عین عبادت ته خو کله چې دا د حلال مال وي او پیغمبر چې راغلی هغه حلاله مزدوري کړې ده نبی علیه الصلاة والسلام چې راغی هغه پردی چیلۍ به سره ولې حلاله مزدوري به یې کوله نن په معاشره کې زمونږ اولاد دا ولې د دین نه هټ کر زندگی تیروي وجه صرف دا ده چې مونږ په خپلو بچو باندې حرام مال خورو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل کم یو کس چې حرام خوري د صدقم نه قبلیږي او د په مال کې برکت هم نه نن هر سړی چغې وایي جی ښه ډېر مال ګټم ښه دولت ګټم خو لیکن کور کې برکت نشتا اے مسلمان ورورا ته دې خپله ګټه وګوره ته دې خپل کاروبار وګوره چې آیا دا د حلالو دی که د حرامو دی چې ستا په کور کې د پیسو برکت نه کله چې کور ته حرام راشي دغه حرام الله انسان نه وباسي یا به د بیماری په شکل کې وي یا به د آفت په شکل کې وي او یا به د ناخوشحالۍ کې په حرام وباسي نن زمونږ معاشره وګوره غریب سړی به دا به په کالونو باندې 10 کاله 20 کاله دا به مزدوري وکړي دغه پیسې دا د حرام وي الا ماشاءالله که پاکې پیسې وی دا بستانه په دغه ډیجي او دغه ګانو بجانو باندې نه تلې پوه شه چې زما پیسه حرامه ده په حرامو رانه لاړه که چېرې ستا پیسې حلالې وې زما دې په الله قسم ستا پیسې به په ښه ځای تلې که زما او ستا پیسې حلالې وې دا به نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم مبارک داسې دی چې ستاسو خوراک دې هیڅوک ونه کړي الا تقیا مگر پرهیزګار خلک دې ستا خوراک وکړي پته ولګېده چې ته کم حلال ګټې کم مزدوري کې ستا نه چې خلک وخوري نیکان خلک پوه شه چې زما پیسې حلالې وي کله چې دنه د اسلام خلاف په کارونو دغه پیسې ولګېدې په ډمانو دې ورکړې پوه شه چې دغه پیسې زما په دې مزدورۍ په دې 100,000 کې دا 10,000 حرام وي ځکه دا الله رب العزت ایمان په غلطو خلقو باندې استعمال کړي جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی په حرام مال باندې چې کله د یو کس پرورش وشي یو ماشوم دې پې راغټ که نبی علیہ السلام فرمای وی دغه غوښه به دا به جنت ونیني یو مسلمان دی هغه سود کوي رشوت اخلي په دوکو سره سوداګانې خرڅوي د ده چې کم بچي غټېږي په دغه حرامو یې غټوي یاد وساته نبی علیہ السلام فرمای دغه کس دغه بچی د ده غوښه ده د ده وجود دی دغه بچی به جنت ونیني او بیا نبی علیہ السلام فرمای وی په دغه حرام مال د ده پرورش وشه د دې پلارې د دې بچوې او دې بچو ته هم پته چې حرام راوړي او دغه بچی بیا هم خوري نبی علیہ السلام فرمای
وی دغه غوښه د جهنم دپاره جوړه ده. نن دغه غوښه چې مونږ او تاسو ورته وایو ما دا وخوړه دا حرام وي. د حرام مال مونږه ګیرو والا، مونږه مولیان، مونږه حاجیان نن د حرام مال خورو. خلق وایي چې زه خو حرام نه کوم، زه حلاله مزدوري کوم. ولا بله ورځ د یتیم مال چې پلار یې مړ شه ته ورغلې په دې ګیره باندې د پېشخوند ووالو. دغه مال دا حرامو ته حرام خېټې ته واچول. قرآن کې الله فرمایي د یتیم مال مه خورئ په ظلم سره، فی بطونهم نارا. الله فرمایي خېټې ته تې اور واچو. مونږه په ګیریم لاس راککو غوړ جی ښه ښایسته خیرات مې وخوړ. یاد وساتو د دې حقیقت پته اله لګي. مونږ وایو چې دې کس د میټرک امتحان ورکه جی پارچې څنګه وي جی ډېرې ښې وې. کله چې ریزلټ راشي هغه ښه واله ماشوم هغه هم فیل شوی. همدغه رنګې ما او تا باندې په دنیا کې مهر د قاري لګېدلی دی، ما او تا باندې مهر د علماو لګېدلی دی، ما او تا باندې مهر د حاجي صاحب لګېدلی، ما او تا باندې مهر د تبلیغي لګېدلی دی. لیکن مال د یتیم خورم، لیکن غلا د بجلی کوم، لیکن غلا د ګیس کوم، لیکن د بمبو د اوبو بیل نه ورکوم. پته به اله ولګي، دغه مونځ پته به دې اله ولګي کله چې ستا ریزلټ راوځي قیامت په ورځ. او څوک چې دغه کارونه کوي دې په باره کې روایت کې راځي وی نبی علیہ السلام او فرمایل مفهوم مبارک داسې دی چا خېټې ته چې ولقمه حرامه لاړه. نبی علیہ السلام څه فرمایي وی 40 ورځې د ده مونځ نه قبلیږي. او فرمایي 40 ورځې د ده دعاګانې نه قبلیږي. نن زموږ دعا ولې نه قبلیږي؟ د یو هفتې نه سوال کوو یا الله د رحمت باران را ولیږه، لیکن رحمت باران ولې نه کیږي؟ ځکه چې زما ټول د ملک هغه سیسټم په سود روان دی. نبی علیہ السلام فرمایي مفهوم مبارک کې داسې دی وی که څوک سود نه کوي کور ته به د سود هغه لوګی ورسي. نن ته ماته په مخ د ځمکه وښیه بینک، زما او ستا په هر کاروبار کې د سود بوی پروت دی. او په معاشره کې به هغه سړی عزتمند دي چې هغه د ټاپ سودګري او حج به یې کړی، خلک به ورته د سودخور په ځای حاجي صاحب وایي. هغه د حاجي صاحب هغه لوی ښکلی نوم هغه به وشرموي په یو سودخور باندې، هغه به وشرموي په یو ګنډکپ باندې، هغه نوم به وشرموي په یو رشوتخور باندې. او بعضې خلک به تاسو وګورئ سود به م کوي، رشوت به م اخلي، غلا به م کوي، یا به د اوبو غلا کوي بیل به نه ورکوي، یا به د بجلی غلا کوي، یا به د ګیس غلا کوي، یا به بله غلا کوي. او تبلیغ کې او علماو سره به کینی د دې دپاره چې په ما باندې غلط داغ ونه لګي. دا صرف د دین د دې دپاره کوي چې ما ته خلق امیر صاحب ووایي چې چرته په ما باندې غلط تهمت ونه لګي. د ځان د بچ کولو دپاره دغه کار کوي. او بیا به م وایي چې زه حلاله خورم. د حلالو تپوس د هغه چا نه بیا کوه چې هغه شپه ورځ د کور نه باري. پردي خلقو ته ناست دي. نن مونږه زمونږ مشران بره وګوره، زمونږ افسران زمن وګوره،
سرکاري ګاډی به حکومت ورکړي دا به ذاتي په خپله محله کې د خپل کار دپاره هم استعمالوي او وایي چې زه حلاله ډیپټي کوم تاله چې حکومت کم ګاډی درکړی کم پیټرول یې درکړي دغه پیټرول به صرف د حکومت په ډیپټۍ کې اصراف کوي ته ذاتي په خپل کور کې پې کارونه کوي او بیا بیل ولیکي چې دومره پیټرول مې وخوړه بیا ولیکي چې زما د ماشوم زما د میډیکل جی 50,000 روپۍ ولګېدې په یو میاشت کې داسې خلک به وګورئ دغه مشران ما ورته لیږلي دي مخکې راته یو ملګري کیسه کوله هغه صوبایي اسمبلۍ کې امام دی ما ته ویل چې یو کس راغی زما او ستا ایم پی ای چې ما او تا ته په دې سټیټ ودرېږي او بیا راته دروغ او رښتیا وایي وی هغه وی چې جی افسر ته وایي وی بیل یې جوړ کړی وی په دې میاشت کې زما د 3 لکو روپو میډیکل شوی دی دا به هم سبا ما ته ګیره پرېږدي او ما ته باج ته لاړ شي جی حج ته ځمه چې ګناهونو نه صفا شم دوه کسان ناستو یو کس بل کس ته وایي وی جی وی ما خو پلانکی هم دوکه کړه په کاروبار کې پلانکی مې هم دوکه کړه بل ورته وایي چې جی دا خو ناجایز دی دا خو حرام مال دی مړه وی زړه مه خوره کاله به عمرې ته لاړ شم سوچه به صفا شم او بیا به راشم ته دومره پته نشته چې په عمرې سره یا د کعبې په طواف سره یا په لیدلو سره د الله حکم چې کم تانه پې ضایع شوی توبه دې وویسته معاف کېږي زما دې په الله قسم وي په کعبه کې دننه د 15 کالو شا پردی مال وخوره بیا ټول عمر د کعبې نه بار مه راوځه نفلونه پکې کوه تاله د خوراک هم دنه درځي خو یاد ساته دغه پردی حق تا ته بیا هم نه معاف کېږي نن مسلمان آسان عمل اچولی جی عمرې ته به لاړ شم هر څه به معاف شي پردی حق نه معاف کېږي تر څو پورې چې د هغه سړي نه معافي نه یې غوښتي نن موږ پردی حق په عمرې معاف کوو نن موږ پردی حق په مونځ معاف کوو نن موږ پردی حق په دعا معاف کوو په دعا نه معاف کېږي عمر رضی الله تعالی عنہ زوی عبدالله رضی الله تعالی عنہ 2 اوښان واخیست هغه اوښان هغه د بیت المال په اوښانو کې پرېښوده د بیت المال اوښانو سره د هغې سره به دغه 2 اوښان هم سرېده څو ورځې بعد عمر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین دی دا یې پلار دی راغی اوښان یې وکت 2 اوښان پکې زیاتي وو وی فرمایل دا 2 اوښان د چا دي وی جی دا د عمر رضی الله تعالی عنہ جی ستاسو زوی عبدالله رضی الله تعالی عنہ دا د هغه دي عمر رضی الله تعالی عنہ را وغوښت ورته فرمای بچیا دا 2 اوښان دی ولې د حکومت د بیت المال په اوښانو کې پرېښي وو دی خو به د بیت المال اوښانو هغه ګیا دیم خوړلی بچیا دا اوښان دې خرڅ کا وی کله چې خرڅ کړه چې په کم قیمت یې بچي اخیستي وو هغه پیسې د 2 اوښانو ورکړې ازیاتي پیسې ته بیت المال کې جمع کړې وی ستا د اوښان چې سربه شوي وو او غټ شوي وو دی د بیت المال خوراک کړو هغه پیسې بیت المال کې واچوي زما او ستا افسر زوی به هغه د بیت المال وخوري او ما او تا به تیوالو پردي خلک به راپاسي هغه دغه افسر د زوی تابعداري کوي او تیل او پالش به ولغه لګوي تا ته ضرورت نشته ستا پارټۍ ته ضرورت نشته دا به هم سبا دعوه کوي چې زه په دین باندې ولاړ یم زما او ستا د مشر نه والا تر کشره پورې الا ماشاءالله نیکان به پکې وي خو اکثر به ټاپ غلی او پردي خلک به دفاع کوي د پردي کس ګناه به
په خپل ځان باندې اچوي حرام به خوري هغه دفاع به زه کوم مونږ وایو جی حرام الحمدلله جی ښه وخت تېرېږي وخت ښه تېرېږي خپل مال ته دې وګوره خپلې ډیپټۍ ته دې وګوره عمر رضی الله تعالی عنہ ناست دی یو کس ورته راغی د حکومت په باره کې ترې تپوس کوي چې جی دغسې مسله ده دغسې چې مسلې ختمې شوې هغه سړي بیا ذاتي خپله خبره شروع کړه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ډیوه مړه کړه دا سړی ورته عرض کوي چې جی ډیوه دې ولې مړه کړه وی چې وختي دې کمې خبرې کولې ما و تا هغه د حکومت دپاره وې هغه ډیوه لګېدل ما و تا ته جایز و اوس ذاتي خبرې شوې د دغه ډیوې دا تیل دا اوس ما و تا چې ځان ته استعمالو دا حرام دي داسې به مونږ وکړو مونږ خو پردی بجلی پټو مونږ خو پردی بمبې لګو بیل نه ورکوم ګیسونه لګو بیل نه ورکوم د غلا شی استعمالی جی ما و تا ته جایز دي ځکه چې د دې حکومت نه غلا پکار ده څنګه پکار ده وی دا اسلامي حکومت نه دی امریکې و لندن ته لاړ شه روس ته لاړ شه چین ته لاړ شه بل ملک ته لاړ شه د کافرو هغه ځای کې یو ماچس ډیلی چې دې پټ که هم د قیامت په ورځ به د دې چپوس ده نه کېږي اگر چې د کفر ملکونه دي غلا په یو صورت کې هم جایز نه ده مونږ مسلمانو نن حلال وایو او حلالو ته حرامو ته حلال ویل کفر دی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی زما دې په هغه ذات قسم وي چې د چا په لاس کې زما سا ده وی هغه سړي ته دا بهتره ده چې دا د خورې وخوري د دې نه چې الله یو شی به نقص والی ما ورته ګاک ته قسم وخورو چې صفا دانه ده په دومره مې بل ته نه ده ورکړې تالی در کوم واله او دروغ ورته ووایي او دوکۍ کي دغه مال چې ته کور ته دا به حلالي یو شی به دې اخیستی په 100 روپۍ ګاګ سره به په خبره جوړېږي په 120 روپۍ ته به وله قسم وخورې قسم دې په 120 په خپله نه دی راغلی داسې وایو که نه وایو دغه دا زیاتي روپۍ چې دې وکټې په دې قسم دا حرام مال ووایه وروره په 130 یې خرڅوم آلې واله نالې واره ماته نه کوي زه لاړ شه چې کله کور ته حلال راشي زما او ستا نسل او بچي به دا به د دین مطابق لویږي او کله چې کور ته حرام راشي بیا به ما او تا کور کې هغه بچي چې ما او تا پې توانونه کړي ما او تا پې زړه خوړلی ما او تا د دې بچي دپاره شپې او ورځې او باران او جړی او ګرمي او یخني مې نه ده کتلې دې بچو ته مې مال راوړی خو چې حرام دې راوړي دغه بچي ستا په کار نه راځي قیامت په ورځ به هم دغه بچي بیا تا ته وایي پلاره ما درته ویلي وو چې ماله حرام راوړه ما درته ویلي وو زما دپاره سرکاري ډیپټي نیمه کوه نیمه مه کوه ما درته ویلي وو پلاره چې سرکاري ډیپټي 9 بجې لګي ته 10 بجې ځه 15 بجې چوټي کېږي 2 بجې واپس راځه بیا به هم دغه بچی قرآن وایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و اخیه قرآن وایي بچی به د پلار نه منډه وایي پلار به د زوی نه منډه وایي زوی به د مور نه منډه وایي دغسې یو بل نه به منډې وایي چېرته نیکي رانه ونه غواړي بهر چې وځې حالات چې وګورې مونږ به داسې ثابته کړو چې کني مونږ چېرته په بل یو دنیا کې پراته او بعضې خلک یو بله خبره کوي دا خبره د ذهن نه وباسه وی مونږ نه انګریزان هم ښه دي انګریزان چې څومره دوکه کوي پراټ کوي دغه کافر چې څومره دوکې کوي دا د هغه چا نه تپوس وکړه چې بار ملکونو ته ځي او تجارت کوي هغه د مسلمان نه په 100 چونده زیاتې خو چې موقع وله میلاو شي او دویمه د ټولې دنیا کافر یو طرف ته که
او یو ادنا مسلمان زما غوندې کمزوری مسلمان دا بل طرف ته کا دا ټولې دنیا نه دا وړوکی مسلمان غوره دی. کلم دا ونه وایي چې مسلمان نه کافر ښه دي، کافر نه دي ښه، مسلمان لوی اوچتې مرتبې واله دي. یو مسله دا ده چې دا کرسمس ورته وایي که څه ورته وایي، دا د 25 دسمبر باندې اوس د عیسایانو دی وایي په دې ورځ عیسی علیه السلام پیدا شوی. دا چوټ دروغ دی. زمونږ بعضې مسلمان هم یو که نه 25 دسمبر عیسی علیه السلام پیدا شوی، قرآن دی ویلی نه دی نو ځکه نه پوهېږي. سورة مریم اوچت کا غالبا 12 یا 13 نمبر آیات تے وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اللہ فرمائی اے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدا کجوری ڈڑ اخوزوا کجوری بتازه را پریوزی دغه ځکه چې نه اوبه دي د اوبه وسکا. دا 25 دسمبر نو علماء فرمای تحقیق دا د تفسیرونه وګوره کجوری چې پخیږي هغه په جون او جولای کې پخیږي. په یخنۍ کې لاړ شاربو کې ماته په یو ونه کې کجوري وخایا. په جون جولای کې کجوري پخیږي. نو دا جون جولای میاشت وا تاریخ نه دی لیکلی شوی چې دا کم یو دا د ځان نه خلقو جوړ کړي چې 25 دسمبر باندې په یخنۍ کې کجوري چرته کجوري خو په ګرمۍ کې پخیږي. یو دویمه مسله چې اکثر خلک د دې تپوس کوي خو چې چا سره فکر حرامو نه ځان بچو. دا ډېره اهم مسله ده. یو سړی دی په هغه باندې د چا قرض دی یا د پیسې چېرته یو سړي یو کس ته ورکړی وي، دغه قرض که سړی پیژني غله به واپس وړي او پیسې به وله ورکړي. که سړی نه پیژني خاندان هم نشته چې تا ته یو کور معلوم چې پلانکي ځای کې کور دی زه ورړم هغه کور هم نشته خو سړی غیب شوی او خاندان هم پته نه لګي چې کمې بچی دی کمې رور دی کمې تره زوی دی هم درته نه دی معلوم. تا د هغه نه پیسې په هره طریقه اخیستې وي قرض یې اخیستې وي یا لور دا اوس به څنګه ته سړي ته واپس کوې؟ دا ډېره اهم مسله ده. مصنف ابن ابي شیبه کې روایت دی 21168 او 67 نمبر دی. عبدالله رضی الله تعالی عنہ د یو کس نه وینځه واخیسته په 700 دراهم باندې. عبدالله رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي دا پیسې به زه تاله درکم سنیټۍ وله وښوده. هغه سړی غیب شو پته ونه لګېده چې دا اوس څوک د کم ځای و کیدای شي سړی مړ شوی و د کې یو څو ورځې تېرې شوې وي. نو عبدالله رضی الله تعالی عنہ ډېر خفه و چې دا خو ما باندې سړي حق پاتې شوی او سړی مړ شوی قسم نه پیژنم خاندان هم نه پیژنم نه سړی راغی. نو عبدالله رضی الله تعالی عنہ جومات ته لاړ و هغه پیسې 700 دراهم هغه یې راواخیست و په جومات کې په چانده کې واچول او وی فرمایل یا الله که دغه سړی پیدا نه شو دغه پیسې د هغه دپاره دا صدقه شوه او یا الله که دا سړی پیدا شو نو یا الله غله به زه بیا لورې پیسې ورکم نو یا الله بیا دغه 700 روپۍ دا زما د طرف نه یا الله صدقه قبوله که. نو حسن رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دې سړي که هغه قرضدار چې د باندې د چا قرض و بیا یې پیدام که دا پیسې به ورکړي او که پیدا یې نه که نو دغه پیسې به د هغه دپاره صدقه کړي.